السلام علیکم ملګرو، تاسو په خدمت کې بننځ د مخوزو د کمپورن تحصیل کم سب تحصیل چې مخوزي د هغې په بنیادي مسایلو باندې خبرې کوم. چونکې الیکشن تقریبا نږدې دی، یو میاشت وروستو یا دوه میاشتې وروستو یا درې میاشتې وروستو، خو به هر حال په دې دوه درېو میاشتو کې الیکشن چې دی هغه متوقع دی. نو دې وجې دا انتهایي ضروري ده چې موږ ته د خپلې علاقې بنیادي مسایلو پته وي، او زموږ چې کوم امیدواران راځي د هغه د هر پارټۍ سره چې تعلق دی چې هغوی مخې ته موږ هغه مسایل کیدو او هغه مسایل چې دی هغه هغوی د حل کولو کوشش وکړي. تاسو به دا وایئ چې دوی په مخه لګیا ده چې سیاست څه شی دی او مطلب کرپشن دی، کرپشن وشو او پاکستان په کرپشن کې دغه نمبر دی، په د عدل انصاف کې دغه نمبر دی، په سچائی کې په ټول دنیا کې په مطلب په ډېر وروستو نمبرو کې دی. نو د دې دا ډېر بنیادي مسایل دي او د دې موږ ته پکار ده چې موږ ته د دې خبرو باره کې معلومات وي. زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ په خپل کوم چې سیاست چې دی په سیاست کې موږ دلچسپي نه اخلو. سیاست کې د دلچسپي مطلب دا نه دی چې موږ د ایم پی ای یا د ایم این ای یا د تحصیل ناظم یا د ویلیج کونسل د ناظمۍ سیټ ته ودرېږو او الیکشن چې دی هغه لړه وکړو، بلکې د دې مقصد دا دی چې موږ ته د خپلو د علاقې د مسایلو پته وي او د هغې نه علاوه چې د هغې زموږ چې کوم لیډران دي، زموږ سیاستدانان دي، زموږ ایم این ایز دي، زموږ ایم پی ایز دي، تحصیل ناظم دي یا نور کوم د ویلیج کونسل ممبران دي، موږ ته دا پته وي چې هغوی موږ له څه کړي دي او هغه چې دي هغوی چې څه کوي هغه آیا زموږ د علاقې په مفادو کې دي یا هغه د علاقې د مفادو خلاف دي. که د علاقې د مفادو کې دي، د ملک په مفادو کې دي، نو پکار ده چې موږ د هغوی سره تعاون وکړو، د هغوی لاسوخپې شو او د هغوی ملګرتیا وکړو. خو که چېرې هغوی داسې چې زموږ د علاقې یا زموږ د ملک د مفادو خلاف وي، زموږ د ټیکس کم پیسې چې موږ تاسو چې کوم ټیکس پیسې ورکوو د هغه ټیکس پیسې زموږ بې ځایه خرچ کېږي، زموږ په کار نه راځي، زموږ چې کوم بنیادي مسایل دي هغې په حل کولو کې نه صرف کېږي. نو موږ له پکار ده چې موږ د هغې په خلاف راوځو، موږ هغې تپوس وکړو د خپلو د ایم این ایز نه، د ایم پی ایز نه، د تحصیل ناظم نه، د ویلیج کونسل ناظم نه یا د نیبرهوډ کوم دغه چیرمین چې وي چې د هغې چې د علاقې پرمختګ چې دی هغه ممکن شي. چونکې خبرې خو ډېر زیاتې دي، خو چونکې ما داسې په دغه کې ټاپک نن چې دی هغه په مخوزو کوم بنیادي مسایل چې دي هغې به خبره کوو. نو مخوزي چې دی دا د ضلع شانګلې کوم پورن تحصیل چې دی د پورن تحصیل د سب تحصیل دی او په دې کې درې یونین کونسله دي. یو چې هغه د چوګا دی او چوګا چې دی هغه داسې وګڼئ چې د مخوزي هیډ کوارټر دی. دغه شانتې دویم چې دی هغه موسی خیل دی او دریم کوم یونین کونسل چې دی هغه اسماعیل خیل دی. د آبادي لحاظ سره ټول نه غټ یونین کونسل چې هغه چوګا دی، د هغې نه بعد چې هغه اسماعیل خیل دی او په دریم نمبر چې هغه موسی خیل دی. خو د ایریا لحاظ سره چې کوم د ټول نه غټ دی هغه بیا اسماعیل خیل دی. اوس هم په نمبر خبرې کوو چې د دې بنیادي مسایل کم دي چې زموږ په ذهن کې وي چې کله زموږ دا الیکشن چې هغه اناونس چې اوس په باقاعده کیمپین به شروع کېږي، څه شروع شوی هم دی چې موږ ته پته یا موږ د خپل د لیډرانو د خپل کوم امیدواران چې دي د هغوی نه موږ باید د هغه مسایلو د حل کولو چې د هغه طلب وکړو. نو رامي به خبرې وکړو په چوګا باندې. په چوګا کې چې دی تاسو ته وایي د آبادۍ لحاظ سره ټول نه غټ دی او زموږ هیډ کوارټر دی د مخوزي. د دې دوه ویلیج کونسل دي چې یو ته خپل د چوګا دی او دویم چې دی هغه ته باینه ویلی شي. په دې کې کوم بنیادي مسایل چې دي هغې کې یو غټه مسله چې هغه د اوبو ده. اوبو لپاره خو هر پارټۍ خپل مناسب کوشش کړی دی چې کویان دې کنیستی شي یا خو به هر حال هغه دومره یو هر ځای ته ممکن نه ده چې په هر ځای کې دې کوی کنیستی شي، ځکه چې یو کوی چې د هغه 4-5 کورونو 6 کورونو 8 کورونو کار کوي، نور علاقې چې هغه هغې نه محرومه وي. نو دې لپاره زما په ذهن کې چې کوم حل دی هغه حل دا دی چې یو میګا پروجیکټ د اوبو وشي
مثال په تور لکه اوس کوم د خور چې چوغا دا کم مین خور چې تیر شوی دی د دین دی وو بوتل شي کوم چوغا کم دی چې دا یا د سیبل او چې زیوی هغه باندې مین ټینګ جوړ شي دا نه بیا ټول د ووټر ټرانسمیشن لاین چې کوم پلان چې دا ټول علاقو د چوغا کړی دا او نور چې کوم خوشا علاقې هغه ته بغلیلا دا او نور کوم ځایونه چې دي هغه ته دا وبشي دا ورسول شي نو په دې د دې یو دا فائدہ چې یو کم سے کم د سلور 15 نوکرانه به پیدا شي دوی مدار چې د کم اسې موږ یو وکړو یو دوا یا بدري یا 15 هغه چې کوم خرچه کیږي داغه په ځای ک فرض کا د سی یو میگا پروجیکټ وشي او غټ پروجیکټ وشي او د خړ لوشي هغه فلټریشن او پروسیسینګ باندې ک بدري کړو ولګي خو د چا د اوسیدونکو کوم بنیادی مسایل چې هغه په مستقل بنیاد باندې به هغه حل کړی شي نو دغه یو حل د بوچ کوم مین بنیادی مسله ده دغه شانتي دویم چې هغه لینک روډونه دي لینک روډونه یا خو د سیدي د علاقې چې هغه د لینک روډ شته او که فرض کا روډ شته هم هغه د هغه باندې گاډي چلول هغه باندې تل چې دی هغه ممکن نه دي هغه خو د سي چې یو لینک روډ وته وي او دا غي نه علاوه هغه چې دی هغه باندې سیمټ نشي یا په تار کول نشي دیو جی لکه مثال په تور موږ دغه روډ مثال والو کوم شاړو سر چې هغه روډ چې هغه هغه باندې اگر چې روډ و دی خو هغه باندې د سیمټو ان پی سی سی ډېر ضرورت دی دا خاني په خپل کوم مچې چې دی نو دا انتهایی ضروری دی چې په دې باندې سیمټو کول شي چې باران شي هغه روډ چې دی هغه بیا خراب شي هغه باندې بیا موټر سایکل شو هغه باندې بیا مطلب واګه یا ټوډي شو یا کوم غاډي چې هغه بیا تللی نشي دوی چې کوم سټوډنټان چې طالب علمان چې دی هغه سکول ته چې هغه په ټیم نشي رسیدي ځکه چې هغه په بایک باندې زی نو هغه فرض کلاړ هم شي خو دا هغه کوم موټر سایکل هغه چې کوم تیر خرچه کیږي ډیلی هغه ډیر زیات وي او هغه په موټر سایکل کې یا چې په گاډي کې کوم کار دیږي په ځای دی چې د روډ علاقې سہولت ورکړي هغه د په ځای باندې هغه ته نقصان پیږي هغه چې کوم گاډي کم کار پیږي هغه چې هغه د فائدې بځای هغه د زحمت وګرځي دغه شانتي بر مخراني سر دی مخرانو سر چې هغه ته چې کوم روډ چې تللی نو هغه دغه پی سی سی دغه انتهایی ضروری ده دغه شانتي د ماشکنډي روډ چې کوم شروع شوی دی دا کم چې چوغا د مین روډ نه جدا شوی دی او بر د کم بکانې زه پوری کم سے کم دا چوغا ایریا دا نو پکار د چې چوغا کم مشران چې سیاسي مشران دی هر پارټي سره تعلق دی هغه د مسلم لیگ سره دی د پی ټی آی سره دی او هغه د نېشنل سره دی ټول په کار دی چې هغه دی حل چې هغه د رواسي او هغه دغه چې په هغه باندې تر پول دی چونکی د ټیکا خو اول د مسلم لیگ سره د 2013 نه د دې وسه پوری دا مسله بیا ټیکا دا په خیال چې هغه اجي سي بیا غسره نو په کار د چې بدی نظر ته زره کار وکړي شي روړه په ورزل نو چې دا کار چې د زړه سره سرته اوس عوام ته چې دا فائدہ ورسي دا شان د نور په باینه کې چې کوم لینک روډونه دي په هغه کې په سمونه خو پی سی سی شوی دا خو چې دا وسوم پاتې دي نو په کار د چې بدی روډونه باندې زړه زره پی سی سی وکړي شي د دې توجه ورکړي شي او د وبو په باینه کې هم مسایل شته البته د سی وی چې د سی میگا پروجیکټ نشي کې نو کم سے کم کویان دی وکنيسته شي چې خلکو ته د اوشن ګروپ چې د بنیادی ضرورت دی دوه سيزونه دي چې دا غي نه بغیر گزاره نه کیږي یو چې د هغه وبدي دویمه هوا ده نو که هوا نه نو انساني ژوندۍ چې هغه تیرول نه ممکن دي او که وب هم نه نو دغه انساني ژوندۍ چې هغه تیرول چې هغه ممکن نه دا ډول بنیادی ضرورتونه دي پکار چې دا مسایل چې دا په ایمرجنسي بیسس باندې دا حل کړی شي دغه شانتي لینک روډونو نه علاوه په تاسو چې کوم اول خو لینک روډونو باندې انتشتنه حکم چې ستا نو پکار چې په باندې عزت زره پی سی سی وکړي شي بدقسمتي دا چې اول خو په کار کیږي نه حکم فرض کا وادي وایي شي بیا فند ریلیز شي او هغه مې ټینډر وشي نو ټینډر چې شي کوم ټیکدار چې کار واخلي نو بیا لیدولان کار اخلي د لیټ کولو کوشش کوي نو هغه الټیمیټ نقصان چې هغه علاقې خلکو ته هم رسي هغه پولیټیکل پارټي ته هم رسي دا عوام چې کوم هغه توقعات په هغه باندې هغه پارټي چې هغه پورا نه کوي ځکه په کار چې هغه پارټي ځمېداري ده هغه د لوکل لیډرشپ ځمېداري ده چې هغه منډه ترلو کې هغه په ټیکدار پسې لاړ شي
او د علاقې نور ذمہواران چې د ټیکدار نه کار واخلي. بل دا وی چې هغه چې کوم پی سی سی وکړي نو هغه معیار چې دی هغه ډېر د مطلب کمزورې وي، نو هغه کوم باران وشي یا یو دوه درې میاشتې بعد چې سیمټ بیا چې هغه مات شي نو په کوالټۍ باندې کمپرومایز ونه شي. پی سی سی دوشي او پی سی چې هغه د معیار مطابق وي چې بیا سبا باران وشي یا ګاډي په یو لاړ شي نو چې هغه بیا خراب نشي. دغه شان چې ماته ستوي چې چوغا چې دی هغه زموږ هډ کوارټر دا ان شاء الله چې په مستقبل قریب کې به دا تحصیل هم شي. چوغا دومره غټ مارکیټ دی او ظاهره خبره ده چې زموږ زیات ټولو د مخوزو خرچې زیات چې هغه هلو ځلو لپاره منډو تلو لپاره د خپل کار روزګار سلسله کې خپل سودا لپاره راشن لپاره هغوی راځي چوغا ته. نو چوغا ته راځي نو دا چوکې رش پکې ډېر زیات وي. دې کې یو بنیادي مسله ده چې په هغې کې شاید چې د چا نظر ورته نه وي، هغه ته پبلک ټایلټ. شاید چې تاسو دا خبره لږه ناشنا ښکارېږي، خو دا یو بنیادي مسله ده او په مهذب معاشره کې دا چې په دې ته ډېره توجه ورکړی کېږي. نو په کار ده چې په دې چوغا کې یو عوامي مونږ چې د ټایلټ وایو یا د باتروم وایو ته انتهایي ضروري دی. نو دا په دې باندې چې توجه ورکړی شي نو دا چې دا یو بنیادي مسله ده او باید چې دې ته توجه ورکړی شي. دغه شان په چوغا کې سیوریج مسلې چې دي وځې بځې کوم ګلۍ چې دي هغه خو په هغې باندې سیمټ کړی شوي دي، خو د اوبو چې کوم پراپر سیوریج سیسټم دی هغه په چوغا کې نشته. دا انتهایی ضروري ده چې دا کم سیوریج اوبه چې دا کم ګنده اوبه چې دي دا ځي او ښکته خوړ ته ځي، خوړ کې کم چې دی هغه اوبه ګنده کېږي، دغه اوبه چې هلته مایان دي او ژوندي کم مخلوق چې دی هغوی ته نقصان رسېږي د هغوی ژوند ته. نو په کار ده چې دا اوبه چې دي دا سیوریج چې پراپر طریقه چې دا اوبه د خوړ ته نه تویږي، دا چې ځي او د پراپر طریقه کې چې په یو ځای کې سټور کېږي او د خوړ ته چې تویږي نو د دې ډېر زیاته نقصان دی. دغه شان دی د دې نه علاوه نور کم د اوبو نه او د پی سی سی نه علاوه کم چې بنیادي مسله ده هغه د چوغا د هسپتال ده. دا اوس بیچو ده او حاجي صاحب اعلان هم کړی دی چې دا به موږ آر ایس سی کوو. نو دا آر ایس سی انتهایي ضروري ده او په دې د زر کار شروع کړی شي. دغه یو بلډینګ په 2005 نه کار شروع شي، اوس هم لاس ترسره شوی نه دی. نو انتهایي دا ضروري چې زر ته زر دی دا په دې کار شروع کړی شي، دا مکمل کړی شي چې په الوچ باندې کم تحصیل اسپتال چې ټي ایچ کې او په هغې باندې پرشر کم شي. دا انتهایي ضروري چې په دې باندې زر ته زر دی کار شروع کړی شي. دغه شانې زموږ چې کوم چوغا یونین کونسل مطلب بینې سره ټول چې کوم یونین کونسل دی په دې کې د پرایمري سکولونو چې دي کوم دا غریزي علاقې چې دي په هغې کې دا ډېر ضرورت دی. نو پکار ده چې د دې زر ته زر دی په دې کوم پرایمري سکولونو چې دي کوم چیزې کې چې ضرورت دی نه په هغې زر ته زر چې کوم انشاءالله روان چې کوم زموږ امیدواران دي د هغو په ذهن کې دي وي چې دا کوم غریزي علاقې چې دي هغې د زر ته زره د پرایمري سکولونه چې دي هغه دې جوړ کړی شي. دغه شانتې د جینکو سکولونه چې دي په چوغا کې زما په خیال چې په ټول یونین کونسل کې زما په نظر کې بخښنه غواړم که ته رانه کومه سیوا ووایم، 2 سکولونه دي. دا 2 سکولونه چې یو په شاړو سر کې زما په خیال یو په چوغا کې دي. نو په کار ده چې جینکو سکولونه دي څنګه چې د هلکانو سکولونه دي په هر ځای کې برابر دي، داسې د جینکو سکولونه چې هغه ډېر زیات ضروري دي ځکه چې زیات خلک نه خوښوي چې هلکان او جینکۍ دې په یو ځای کې تعلیم حاصل کړي او کو ایجوکیشن هم ډېر زیات نقصانات دي. نو په کار ده چې دومره حکومت موږ ایکسټرا خرچې کوو، فضول خرچې کوو. نو زموږ مشرانو په کار دی، زموږ کوم پولیټیکل لیډرز په کار دي چې هغوی د دې د جینکو سکول لپاره کوششونه وکړي، دا ډېر زیات ضروري دي. دغه شانتې دا خو د چوغا کوم بنیادي مسلې دي، نور هم ډېرې مسلې به وي، خو دا هغه مسلې ته زموږ مشترکه مسلې دي. هسپتال دی مشترکه مسله ده. دغه شانتې که سکول دی د علاقې، ځکه چې علاقه خو هسې مخکې تللی نه شي. د بنیادي تعلیم چې تا هلته سکول نه یا د کالج نه یا د یونیورسټي نه هغه نه بغیر یو معاشره هم ترقي نشي کولی. دغه شانتې لینک روډ چې روډ نشي ته به څنګه به مطلب هغه مواصلاتي نظام چې هغه بیا مطلب بېمانې شو تل راتله چې هغه به څنګه کېږي. دې وجې نه دا انتهایي ضروري ده چې لینک روډونه وي او بیا په هغې لینک روډونه بعد د هغې بیا کارپېټینګ وي. موږ بدقسمتي دی چې یو الیکشن موږ به دې وکړو تاسو زه روډ کومه، دوی مې په دې کې چې هغې زه تا سیمټ کومه،
سیمټ کومه یو تارکول کومه سبا کوم دا تیر شي او علاقې چې دا رستو پاتې شي دا انتهایی ضروری ده. خدمتي دارا چې موږ په دې یوشته مسله کې هم موږ چې خپل مړ خپل مریض دی هغه موږ په خاص کر کوم غریزي علاقې چې دي هغه موږ په کټ باندې وړو هغه موږ په باندې وړو نو دا لپاره د فکر وړ خبره ده. دغه شانتي دویم چې کوم زمونږ یون کونسل له هغه مساخیل له په مساخیل چې د پاره کې دوا یون ویلیج کونسل دي یو د شکولې د بل پاندو لري دا د آبادی په لحاظ سره دا د ټول نړۍ کې په مخوزي کې یون کونسل دي دواړه دا ویلیج کونسل دي او ورال یون کونسل دي په دې کې هم د پرایویټ سکولونو ضرورت شته د جنکو سکولونو ضرورت هم شته او په دې کې کم لینک روډونه چې دي کم چې د پالنګ سره تللې کم پر پالنګ سره دغه روډ صورتحال ډیر خراب دی. دغه شانتي کم د شکاوینا مخته ولرات قرآن تر ته پوری او نو په باندې خیر دې ټیم کې ځای نه وته دا سیماري دا کدا شاید کې سبل سره ویلي هغه علاقو ته چې د هغه روډ چې هغه د پی سی سی انتهایی ضروري ده. خو څنګه چې د شکولې کم هسپتال چې دا کې سره راځي کې کلوټ چې ده هغه انتهایی ضروري دی ځکه چې باران شي نو گاډي نشي په پارک کې دي سټوډنټان چې دي طالب علمان چې دي هغه سو چوغات زی پرایویټ سکول نه دي سو سیکنډری ته نو هغه په ټیم نشي رسیدي یا هغه چټي کې په باران کې او یا کفرس سټوډنټان د هغه پارکولو کوشش وکړي نو زیاته د شي ده زه د خبرې غوایم چې هغه کې هغه موټرسایکل ته وشي دي او هغه سټوډنټان چې هغه بیا مطلب واپس تللی دي او په دې دي چې هغه فائدہ حاصله کی د روډ نه هغه ته الټا نقصان پېښ شي دي بلکې د شي بکیم شي د چې د چرګانو کم موټرسایکل پورې د شاته د کم پنجره ترلې و روغه پنجرم تللی ده او چې دا چرګان هم لري نو مقصد خبره ده چې دا انتهایی ضروری دی. مریض وګي که فرض کا په دې بارانه کې مریضي نو هغه مریض چې هغه دغه کمفورت چې هغه نشي خلاص کول دی چې دا انتهایی ضروری چې دغه ځای کې د سپټال ډب سره چې کوم دا خپل په دغه ځای کې کلوټ جوړ کړی شي دا انتهایی ضروری دی. دا شان د میگا پروجیکټ چې هغه د شکولې لپاره انتهایی ضروری دی. په شکولې کما کله چې پورا آبادی ده د لپاره میگا پروجیکټ چې دا انتهایی ضروری دی. که یو کروڑ یو نیم کروڑ روپۍ ولګي هیڅ خبره نه ده مزید دي چې موږ په یو محله کې بل محله کې چې دا کوی نو کنيستي شي د یو میگا پروجیکټ سنټرلایز نو دا ټول شکولې چې دا غته دا وبشي دا ورسي لینک روډونه هم تاسو ته چې د پر پالنګ سره دغه روډ چې تللی د شکولې طرف نه او یو کوس پالنګ سره تللی دغه دوه روډونه چې په دغه باندې پی سی سی څخه په کوس پالنګ سره چې کوم روډ ته هغه خو پی سی سی شوی ده خو هغه مکمل نه سزا پوره شوی په ته بیا هغه نور هم روډ چې هغه د خانتي ورانه جوړلې د شي په پاندوړه کې یو لینک روډ به د سینونو خیر باندې راځي چې پی سی سی دغه انتهایی ضروری ده او نو ماشاءالله اوس شکولې چې د کلر کارنو روډ نو وجبه دا مسافر چې لاغه ډېر د علاقې د ځکه ډېر قیمتي شي خلکو په روزګار کې دا په معاش کې ان شاء الله اضافه وشي. د شانتي سکولونه چې متاسو وي سکولونه چې د کم د غریزي علاقې چې په کې سکولونو ډېر زیات ضرورت دی. د دې نه اوس په زرا شمه خپل یون کونسل اسماعیل خیل ته اسماعیل خیل متاسو وي د ایریا په لحاظ سره ټول نه غټه په مخوزي کې او د آبادی لحاظ په دویم نمبر باندې چې هغه اسماعیل خیل په دې کې سلور ویلیج کونسل دي یو څنګه دا دویم چې دا کوس په دې او دریم ویلیج کونسل چې هغه غړای دا اصلروم چې هغه ماش کړنای دا په کار دا چې به خبر خدای په کار چې دا اسماعیل خیل چې دا په دوه یون کونسل کې تقسیم کړی شي په دې کې ماش کړنای چې دا دغه سره دا کوم زموږ د څنګه ویلیج کونسل د ډمبر نه په حکم علاقې چې کم کارین د علاقې چې د ماچ کندې سره شي او دا جدا ویلیج کونسل یون کونسل شي دا په ډیره زیاته مهمه خبره وي ځکه چې علاقې ډیره غټه ده او په یو یون کونسل کې چې دا مناسب نه ډیره غټ مطلب نه کور کې کوم بنی مسایل چې دي کوم کوټه چې دغه پاره کې دغه گزاره نه کیږي.
څنګه چې د نورو یون کونسل او ویلیج کونسل ما خبرو کړه د لینک روډونو دغه شانته هم د لینک روډونو مسله زموږ په اسماعیل خیل کې ده، هغه په سنگړی کې ده. زه به مثال واخلم چې کوم زموږ د نارنج روډ چې دی د سیده مایری روډ دی، دغه شانته د پالنګسر روډ دی، د مرکنی روډ دی. دا روډونه چې دي دا انتهایی مطلب حالات چې دوی انتهایی زیات خراب دي. په دې باندې پی سی سی چې دا انتهایی ضروري ده، بلکې زه به دا وایم چې د نارنج روډ خو پی سی سی ټینډر خو شوی دی، خو تر اوسه پورې چې د هغه کار شروع نه کړی شو. نو که ټیکدار صاحب زما خبر اوري نو هغه د مهرباني کوي زه ته ضروري په دې باندې کار شروع کړي. حال کې موږ اوس ډېر منډې تر ډېر ولې رابطې هم کړلې، د ټي ایم او افیس ته هم زه تللی وم، نور ملګري هم تللي دي، خو زما خیال اوسه پورې هغوی لا کار لا نه شروع کړی. نو د هغوی دا ریکویسټ چې فوراً دې په هغې کار شروع کړي چې عوامو ته فایده ورسي. دغه شانتې د نارنج او د ډوبو منځ کې یو لینک روډ دی، هغه روډ ظاهر نه ښکاري چې هغه روډ دی، دومره د هغې حالت خراب دي. شاید چې ټکټر پرې راپرېږدی شي خو واپس پرې خطې هم نشي په هغه روډ باندې، دومره د هغې حالات چې هغه خراب شوي دي. د انتهایی ضروري داسې د مایري روډ دی، هغه هم د اوبو د وجې چې او د زموږ د مشرانو د توجه د نه ورکول د وجې چې د هغه نن سبا د هغې حالات چې د هغه ډېر زیات خراب دي. د دې روډونو د لینک روډونو د شتوالي باوجود چې زموږ مریضان چې دي هغوی موږ په اوږه باندې وړو، داسې که مړی شوي نو هغه چې د هغه هم دغه موږ په اوږه باندې وړو. نو د دې وجه د انتهایی ضروري چې په دې باندې د زره زره کار شروع کړی شي. زموږ سیاسي مشرانو ته پکار ده چې په دې کار کې یو بل سره سیالي وکړي، که یو کس ته مایري روډ کوي بل دی بل روډ کوي، یو بل سره دغه وکړي، په دې ښه کارونو کې سیالي وکړي. بیا د عام مرضي ده چې هغوی سوچ چې د هغه منتخب کړي. پالنګسر روډ چې هغه ډېر زیات خراب دی، نو په هغې باندې د کار شروع کړي شي. خاص کر پالنګسر روډ چې د مریضو د روډ نه د کوسپو د روډ نه جدا شي، په دغه ځای کې د خوړ چې په دې له پاسه کلوټ چې دی هغه انتهایی ضروري دی چې باران وشي په هغې باندې بغیر د باران نه هم په هغې باندې ګاډي کراس کول چې هغه ډېر زیات مشکل دي. د پالنګسر نه چې کوم سټوډنټان راځي یا د مرکز نه چې کوم طالب علمان سکول ته راځي، د هغوی ته د باران په شکال کې یا کله چې باران وي هغوی ته ډېر مشکل وي. نو هغې موټرسایکل چې دی په هغې باندې زیاته سټوډنټان په موټرسایکل باندې دي، نو په دې موټرسایکل چې دی هغه نه پارک کېږي په دې خوړ کې، نو هغوی بوټان چې هغه پیزات چې دی هغه لانده شي، که فرض که هغه راپارکول غواړي دا انتهایی ضروري ده. دغه شانتې د سنګړی ویلیج کونسل کوم هیلث سنټر چې کوم هسپتال چې دی پکار چې هغه بیچو کړی شي، ځکه چې د ویلیج کونسل سنګړی ډېر غټه ده، ډېر زیاته آبادي ده، ډېر وسیع علاقه ده، بر مشکنډۍ تا کارین ته رسېدلې ده، پالنګسر دی، ګریزو پټی دی او د دواړو خواو پورې ټول علاقه ده. دې وجې نه دلته دا پکار ده چې دا کوم هسپتال چې دا دې بیچو کړی شي. دا به خلاجي صاحب خو وعده کړې ده، خو الله دې وکړي چې په دې باندې زر په زره کار شروع کړی شي، د دې علاقې د پرمختګ کې به ډېر غټه کردار وي. دغه شانتې زموږ په سنګړی ویلیج کونسل کې خاص کر کوم د مریضونو پورته کوم د علاقې چې دي مایره ده، هغه کوزه پاره ده، بره مایره ده او بره کوم چې عجب ډېرې او ډمبرې کوم ده، په دې مابین کې سیکنډري سکول انتهایی ضروري دی. چونکې آبادي زیاته ده او زیات طالب علمان چونکې غربت دی او طالب علمان د کور کارونه هم دي او نو د هغوی لپاره دا انتهایی مشکل وي چې هغه چوګا ته لاړ شي یا کوز کوم های سکول چې د هغې ته لاړ شي. نو پکار ده چې په دې ځای کې د یو های سکول وي. د هغې نه علاوه کوم چې د پالنګسر دی په دې کې یو سکول پکار دی چې په پالنګسر کې په دې پوره ایریا کې ګریزو پټی چې په دې مابین کې سکول نشته، بلکې پکار دا چې دا کوم ګریزو پټی او د توت پټی دا کوم علاقې چې د دوه خواو پورې په دې مابین کې یو سکول پکار دی. یو په پالنګسر کې یو سکول دی چې هغه انتهایی ضروري دی. موږ څه کړي دي، یو سکول چې دی هغه موږ په سنګړی د کلي په ویښ کې جوړ کړلی، یو راپورې د مریضو سره جوړ کړلی او بل په برجوکاڼه کې دی. په یو ځای کې 3 سکولونه دي، پکار دی دا لږ فاصله وي، اوس خو چوک جوړ شي دي. نو داسې دا چې په مایره کې د یو سکول جوړ کړی شي، پرایمري سیکنډري سکول چې هغه ټول علاقو په دې ځای کې جوړ شي چې هغه ټول ته په فاصله باندې نږدې وي. دغه شانتې زموږ کمټوب، نارنج او مایره چې ده بره مایره د دوی په مابین کې داسې یو سکول پکار دی. خاص کر زه دا ویل غواړم چې جنکو سکول انتهایی ضروري ده.
جنکو سکول پکار دی یو پرایمري سکول پکار دی ځکه چې د مریضو کوم سکول چې جی پی ایس مریضو سر باړی هغه باندې هغه د تعداد لحاظ زما خاص زموږ په دې یو کونسل کټول نه دوه نمبر سکول دی امر چې هغه بریم دی دویم چې هغه د سر باړی سکول دی جی پی ایس مریضي نو دا انتهایی ضروری دی چې دویم سکول جوړ شي پرایمري د الکان لپاره دویم چې هغه جنکو لپاره او دریم خبره دا چې هغه دی کوم چې های سکول دی هغه دی لپاره هغه انتهایی ضروری دی دغه شانتي ته وبو خبره ده د وبو خو زه دا وایم چې څنګه چې مال چوغا د پاره وي یا د شیکول لپاره یو میگا پروجیکټ وشي د سی په څنګه کې ویلیج کونسل چې دی پدې کې یو دغه جوړ کړی شي یو میگا پروجیکټ هغه به د کروڑ یو نیم کروڑ 2 کروڑ ویلګي خو هغه ټول د مریضو څنګه ورجوکانه د کم خوشا علاقې چې دی مایره شو دا ټول به دغه نه کور شي ټو هر کور تبا د وبو پایپ لاین لاړ شي په دې نو کورانه به پیدا شي دا یو مستقل حل وي د سې کم د ډوب نارنج مېرا چې کوم علاقه ده نو پاره کې دا انتهایی دا ضروري دی کویان خو د هغه علاقې خلکو ځان پرایویټ چې دی هغه کنيستري خو دا انتهایی ضروري ده چې په دې کې د سیده حکومت توجه ورکړي زموږ ایم پی ایس زموږ منیسټري هغه توجه ورکړي نو خو زه به دا یو خبر کول غواړم کوم چې د پیغمبر د الله پاک وبخي دا په وخت کې چې کوم د پبلک هیلث پروګرام کوم چې ماچکانډي لپاره شوی کوم چې د پالنګ سر لپاره شوی دی او کوم چې زموږ د ډمبري د سر د مایري لپاره شوی هغه ډیر زبردست پروګرام او چونکې هغه د خلکو زموږ د کوم د پولیټیکل خلکو خاص کر کوم دی چې کوم نوکر دي دا غوي د دی دغه د وجې هغه خلک چې دي هغه نن سبا چې هغه پایپ لاین چې دی هغه خلکو ځانه کنیکشن غیر قانوني او هغه پوره تقسیم چې دی هغه نه کیږي پراپر تقسیم چې دی مخکې دا وګړو په مراتلي ماري ته مراتلي اوس هغه سي بر ډمبر ته نو پوره کیږي چې وګړي زیات دي خدای منصفان تقسیم نه کیږي دی وجې موږ تمام پولیټیکل پارټیز ته پی ټی آی ته مسلم لیگ ته ټول مشران ته ان پی ورته ریکوست چې دغه د ریپیرینګ دی د لپاره د کوشش وکړي شي کوم د پالنګ سره والده کوم چې د زمونږ د ډمبر والده او دغه شانتي د مشکانډي والده د ریپیرینګ وکړي شي ا د دې منصفانه تقسیم وکړي شي نو کې شي ډیر لا خو د کویانو ضرورت چې هغه پاتې هم نشي دغه شانتي د کوم چې دغه علاقې چې دی د کوسپو وجه ټول نور مسلې خو به یو خو د سیوریج مسله ده ټول کم سیوریج وبو چې هغه ټول خپلته او هغه باندې بیا پاپله هغه ټول وبو چې هغه بیا ګنده کیږي د دین علاوه دغه سیوریج مسله د حل کړی شي بل کوسپو پول چې دی هغه ډیر خطرناک دی دغه دی دوباره تعمیر وکړي شي لکولو کړی شي هغه ډیر ځات په دې طریقه جوړ شي دی چې هغه باندې ګاډي چلول چې هغه ډیر زیات مشکل دی دغه شانتي د کوم دغه چې کوم لیک ورونی کوم چې د ډیران سره کوم روټل یا ماینه د تلې نو په دغه لیک ورونی چې دغه زیبه زی خو کارپټینګ شوی دی سیمټ شوی دی پی سی سی او زیات کار چې هغه لا پاتې دغه شانتي د تاسو د وی مچ د جنو کوس کول نه چې هغه په دې سلو ویلج کونسل کې وکړ دي څنګه چې په چاوغا ویلج کونسل کې بخانه غواړم یو ټلیفون راغلی لازمي بخانه غواړم یو لازمي خبره ورنه وجبه دا سټاپ کو دغه شانتي د بریم چې کوم دی هغه هم دغه مسلې تقریبا په تمام ویلج کونسل کې د وبو د لینک روډونو یا خوشتنه یا په هغه باندې پی سی سی کول غواړي دغه شانتي د جنکو سکول او د الکانو سکول چې کوم چې زاړه دی په خوښ وي دغه نور چې دغه انتهایی ضروری دي ځکه چې تعلیم بنیادی ضرورت دی او په کار چې بنیادی ضرورت نه چې زمونږ کوم علاقې خلک چې دغه محرومه پاتې نشي دا زمونږ د سیاستدارانو ټول نه غټه ښېګړه وي چې په چې څوک د سکول نه محروم نشي هغه د پرایمري سکول هغه د میډل سکول یا د های سکول یا د جنکو سکول چې دغه نه چې دغه علاقې خلک محروم نشي اوس په دغه شي دي اوس زړې چپی هیرول پکار دي راتلونکي شمارل پکار دي نو دیو جن دا چې کوم دی بنیادی مسائل دي د وو چې بنیادی مسله ده دغه شانتي د ماچکانډای جی د ماچکانډای خوغه مسله خو چې دا هغه خو د وو هم ده
بلکې متاسو کوم د پبلک هیلث پروګرام چې دی داغه یو خو ریپیرینګ پکار دی هغه نه ډیر ځات علاقې کول چې داغه نه علاوه چې بیا وشي نو هغه شاید کړه میګا پروجیکټ وشي هغه بل ډیر غټ خرچه غواړي خو کوشش ډیر خبر وي خو هغه نه وي نو کم سے کم سبل متواتر حد کوي شي کویان دي شي یا ټیبل سیستم دي شي خو دا غیر وبو مسله حل کول چې دا ډیر زیاته ضروری ځکه چې سوکړه شي مناسب سوکړه هم شي کډیر ځات نه خو بیا هم د ماشکانډي خلکو ته چې د هغه اوسیدونکو ته د وبو ډیر زیات تکلیف وي دوی هغه چې کوم مین روډ دی دا مین روډ چې دا ډیر په د زبردست چې یو خوري ځاتنګ دی دا غین له اوسه پوری دا تر کول مسله حل نشو اړه مې ټیکدارانو مسله و ټیکدار ټیکا وسته پی ټی آی ته مې راوشي دا اوس هغه د ریکوست چې فورن په کار شو کړی شي د سینو پولیټیکل پارټي دا به خپل سواچي دا مسله زته زره حل کړي چې د ماشکانډي اوسیدونکو ته چې دا تکلیف نه وي هغه چې مریض بره د مټو سر ناراضي یا بره د شینکوپرې ناراضي یا د بل ځای ناراضي د ګومیاړ نه نو چوکات راشي هغه ډیر ځټي ماري په ایمرجنسي مریض چې هغه چې هغه د پټي هسپتال ته لوسته یا منګورته نشي رسولای دیو جن د روډ چې هغه کارپیټینګ تارکول او پی سی سی دا انتهایی زیات ضروری دي دغه شانتي په ماشکانډي کې یو د 1980 یا 90 کې دغه کې یو هیلث سنټر وو بیسیک هیلث سنټر وو د بدقسمتۍ نه کله چې هغه سیلابونه راغلي هغه بیسیک هیلث سنټر چې هغه نام نشان چې هغه غایب دي نو دی وجنه په ماشکانډي کې یو هیلث سنټر پکار دی دا بنیادی مسله ده او وو بنیادی مسله ده د روډ بنیادی مسله ده او دغه شانتي متاسو چې په ټول یون کونسل کې دا او ویلیج کونسل کې د مسلې تقریبا یو شان دي خو بعضی کې ډېری شدید دي او بعضی کې چې گزاره کی او دا متاسو چې په کې یو دا بیسیک هیلث سنټر چې دا انتهایی ضروری دی دغه شانتي د تاسو مچ یو خبر ما په څنګه ویلیج کونسل کې هر رقم چې کارین سایډ دی په کارین سایډ کې کوم دا کافي زیاته یو نیم سل 200 آبادی ده په هغه ځای کې پرایمري سکول نشته راپوري بیلی سکول له بره پکون دغه علاقو کې سکول نشته خو پوری په کارین کې چې هغه یو سکول هم نشته بل د ماشکانډي طرف نه چې کوم روډونه تللی لینک روډونه هغه چې دی هغه حالت ډیر زیات خراب دی نو چې یو خو هغه لږ ډابر کړی شي او دغه ریپیرینګ دغه کارپیټینګ یعنی سیمنټ چې پوښ وشي هغه انتهایی ضروری دی ګنې دغه روډ څه فائدہ هم نشته دغه شانتي زه یو خبر ور ضروري کول غواړم چې د ماشکانډي او د ډبرې مابین کې د کارین علاقه ادا بیره واقع ده دا انتهایی ضروری ده چې دا علاقه د یو بل سره د روډ په ذریعہ باندې دا کنیکټ کړي شي دا انتهایی ضروری ده ځکه چې دا عوام چې دی دا غو یو بل سره کسو مدرف چې کوم دی هغه پیدل دي دا چې کوم د ذریعہ چې فلال پیدل دغه انتهایی ضروری ده چې د ماشکانډي دغه علاقه د روډ لاړ شي کوم ګومیاړه او د ډمبري دا یو بل سره لینک کړي شي نو د خلکو د یو بل سره بدتلو راتلو چې هغه مسله به هغه بیا حل کړی شي دا انتهایی ضروری ده دغه د خلکو په ژوند کې به اسانیان راشي نو اسانیان په ډېر ضروری چې دغه روډ دی دغه باندې کار شروع کړی شي دغه شانتي به زه بل دا وایم چې کوم د کم روډ چې تللی دی بر مټو سره د دم نشي تیروتې د ماشکانډي کې نه پورته کم روډ تللی دغه روډ حالت زی په ځای خو په پی سی سی شوی ده خو دغه پی سی سی چې دا هغه ډیره زیاته ضروری ده د سی په شینکوپرې کې یو روډ دی د شانت په ګومیاړ کې یو روډ دی پای کې زی په ځای خو پی سی شوی ده خو بیا هم د توجه چې دا والله ورکوټ پکاره شینکوپرې خاص کر کوم اخري ځای چې دی کوم روډ تللی هغه صورت حال ډیر خراب دی دیو جنا دا انتهایی ضروری ده بلکې زه دا ریکوست کوم د ماشکانډي کوم ځوانان چې دي چې هغه د خپل مشرانو دا ډیماند وکړي د وو مسله د حل کړی شي د مین روډ مسله د حل کړی شي دغه شانتي کپ یو زین حل کیږي نو کم سے کم یو لیست جوړ کړی شي کم چې ډیر ضروری دغه ډمبې شي دا د اویاو کله 15 کله مسلې دی په یو پیرا باندې حل کیږي نه حکم چې ډیر زیات اهم دی هغه ډمبې حل کړی شي او نور چې دغه سټپ بای سټپ چې دغه حل کړی شي او دا بار بار دغه مخکې ریپیټ کړی شي چې زموږ د مشران ته پته لګي چې او عوام زموږ چې د مسایل چې دغه حل غواړي نو دا انتهایی بنیادی مسلې دي د مخوزو خبره اوس په دې کې غټه خبره چې دا هغه دا کم چې هغه په ټولو ویلیج کونسلو کې په ټولو یون کونسلو کې په سب تحصیل مخوزي کې بلکې په پورن کې په ټول ځای کې ضروري ده خو زما چې خبره نن مخوزو ده هغه دا چې یو خود مخوزي تحصیل انتهایی ضروري دی د تحصیل
د جوړېدل په چې کوم ریکوایرمنټ دی هغه ریکوایرمنټ چې دی هغه ضرورت چې دی هغه پوره دي ټول ته پته ده آبادي څومره ده نو چې کوم دي د تحصیل سره دا فایده چې هغه نو د دفاتر راشي هسپتالونو چې دی هغه راشي نوکریانې پیدا کیږي مسایل چې دی هغه مخصوصي لیول به حل کیږي پورن تبدلو ضرورت چې دی هغه به نه وي عدالت به وي اوس دغه شانتې یو خو د تحصیل مسله ده دویمه خبر ده زما نظر کې چې هغه انتهایی ضروري ده تاسو ته پته چې نن سبا د ګلوبل وارمنګ ته موږ زمینې ته پټ شوی د ځمکې ګرموالی و ځمکې ګرموالی څنګه پیدا کېږي هغه داسې پیدا کېږي چې ونې موږ کټ کړلي پخوا به ځنګل اوس نشته ونې موږ کټ کړلي د ګاډو د لوګو د وجې او د ونې د کټ کولو د وجې نو موږ چې هغه نیچر چې دی هغه موږ ماحول چې هغه موږ تباه کړلی موږ د خپل لاس تباه کړلی موږ د انسان چې موږ د دې ذمهوار یو مخکې به واورې به ډېرې کېدې بارانونه به ډېر کېده فصلونه به ښه او اوبه به ډېرې وي د کویانو ضرورت نه و د ټیوبویلو ضرورت نه و اوس چونکې ځنګلې نشتي او دغه چې دي سوکړي دي بارانونه په ټیم نه کېږي د هغې وجې دا مسایل چې پیدا کېږي هغه ته موږ ګلوبل وارمنګ ایشو ویلی شو کلایمټ چینج په آب و هوا کې چینجز راغلی دي نو دې وجې نه دا د دې یو حل دا دی چې موږ زیات نه زیات بوټي نه کړو موږ به قسمتي نه څنګه بوټي نه لو یا موږ لایچي نه لګو هغه لاښه اوبه چې دي هغې اوبه چې دي هغه لیول چې دی هغه ډېر زیات اوبه جذب کړي نو دې وجې نه هغه بوټي نه لرو پکار چې هغه د علاقې ته فایده وي په ځای ته چې هغه نقصان نه رسېږي لاچي په هغه ځای کې نه لګي چې په کوم ځای کې مطلب اوبه زیاته اوبه خور وي هغه اوبه چغول غواړي دلته خو به الرېډي شته نه نو چې دا نه لګي د هغې څه فایده نشته پکار دا چې دا فایدهمند بوټي دي په هر علاقه کې په چوګا کې په باینه کې په سنګړی کې دغه شانتې په ماچکنډۍ کې په کوسپو کې په ټولو علاقو کې په مساحل کې د بوټي نال کړی شي هغه بوټي چې هغې فایده وي خو زما په نظر کې که د فرض کا داسې وشي زموږ په اسماعیل خیل په مخوزي کې خونان ډېر زیات دي په چوګا کې شته په مساحل کې شته که داسې وشي چې په دې خونانو کې ګرافټینګ وشي د قلمکاري وي قلمونه یې قلمونه کې ایښودی شي نو دا د زیتون نو د زیتون ما ډېر زیاتې ویډیوز جوړ کړلي چونکې دا انتهایی فایدهمند بوټی دی دا چې قلمونه کې ایښودی شي نو د دې نه به دا وشي چې یو خوا د تیلو پیداوار به سیوا شي دویم خلکو ته به روزګار میلاو شي دریم چې دا ډېر فایدهمند دی په دې کې د قرآن کې ذکر راغلی والتین والزیتون الله پاک د انځر او د خونه قسم خوړل دی دغه شانتې تیل هم شو دا موږ کوم چې دی موږ چې اوس کوم غوړي استعمالو یا کوکینګ آیل د پخلي تیل استعمالو دا موږ په دې بجای به موږ بیا خونه زیتون تیل چې هغه به استعمالو په خوراک کې او نور چې دی هسې هم استعمالولو شي د مالش لپاره استعمالېږي ډنډل تیل وایي نو دې ته به خلکو د روزګار مواقع میلاو شي دا دومره بې څه په زرګه ونې دي نو دا پیداوار به سیوا شي او بل په خونه کې دا غټه خبره چې دی ایوریج عمر چې دی اوسط عمر هغه 1000 سال دی بل دا 12 میاشتې چې دا شي سدا بهار دی د ډېر زیات فایدې دي بله خبر دا ده چې یو پرې نال کې یا قلم دی کې خو بیا دې بار بار حفاظت ته ضرورت نشته نو د اوبو ضرورت دی نو بار بار حفاظت ضرورت دی نو دا ون ټایم انویسټمنټ یې لږ توجه ضرورت دی نو که زمونږ د هر ویلیج کونسل کم ممبران چې هغو لږ لږ فنډ راواخلي دغه شانتې تحصیل لازم چې هغه خپله فنډ حساب دې کې واچوي ایم پی آی چې هغه د خپل فنډ نه لږ حصه واچوي ایم این ایس چې هغه د خپل فنډ نه حصه واچوي سوسایټي خلک چې کم چې د چا چې وس کېږي هغوی خپل حصه واچوي او په دې توجه ورکړی شي او نو تاسو یقین وکړئ چې دا خونان چې دي د دې پیداوار به ډېر زیات شي بوټي به زیات شي په کوم ځای کې چې خونه نشته خونه بوټي نه حل کوي نو د دې وجه ما په خپل ذاتي کوشش کړی هم او الګوریتم چې موږ ما درخواستونه کړو هلته منډې تړلې مې کړې وي خپل یو ملګری مې لېږلی هم خو چونکې هغه کوم نسوی والا چې و هغه به ونه نو په دې چونکې دې زیات منډې ضرورت و بخښنه غواړم چې لکه موږ زیاته منډه ونه وهله او د مصروفیت د وجې چونکې اوس په کلي کې یم نه نور ملګرو ته مې دا ریکویسټ چې هغوی د خپل طاقت مطابق ته مسله راوچته کړي چونکې دا علاقه کې دلته موږ د میانو او د غنمو میلان موږ نشو لګولی دې کې دا ده چې موږ د دې علاقې د پوټینشل نه د دې علاقې کې موږ کوم شی پیدا کولی شو د هغې نه فایده واخیستی شي نو که دا خونان چې دي دا زیتون چې دي دې قلمونو کې ایښودل شي په دې ځنګلي خونانو کې او که کوم ځای کې خونه نشي ځنګلي هلته بوټي نه کړی شي
نو تاسو یقین وکړئ چې دلته به یو خو به د دې ماحولیاتو مسله به حل شي، بیماریانې به کمې شي، صفا هوا به میلاویږي، ځکه چې ونې چې د اکسیجن فیکټریانې دي. او دویمه دا ده د دې لرګی چې هغه قیمتي دی، تیلې قیمتي دي. دغه شانتې زه تاسو ته د اسلام سعودي باره کې په سوره نور کې الله پاک فرمایي چې زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، د زیتون ونه چې د مشرق نه مغرب ده، دا دنیوي ونه نه ده، دا مطلب د دنیوي ونه چې هغه یو په مشرق کې کېږي او مغرب کې کېږي. مطلب دا چې یو په یو علاقه کې کېږي او بل کې نه کېږي. لکه غنم مطلب پاکستان کې مثال په تور کېږي، ولې په سعودي عرب کې مطلب یا جوار کېږي، نو هلته نه کېږي. چونکې دا دغه چې دی زیتون خونو دا نه د مشرق ونه نه د مغرب ونه، دا په هر ځای کې کېږي. د دې وجې بله خبرداره چې حدیث شریف دی چې پیغمبر سلام چې د زیتون تیل چې دی د خونو تیل دا اسکای د په دې مالش کوي، ځکه چې دا د مقدسې ونې نه وتلي. دغه شانتي بل روایت دی چې دا چې دی دا په صحرا او په غرونو کې کېږي، مطلب زیاتره مونږ کېږي په هغه ځایونو کې. د دې وجې نه دا چې دی دا یو افضله ونه ده، دا یو جنتي ونه ده، دا چې دی دا افضله ونه ده. او د دې وجې نه د زیات انبیاء د دې لپاره دواګانې کړلي. او ظاهره خبره چې په قرآن مجید کې دوه ځای ما دا ماته معلوم دی چې والتین والزیتون الله پاک دې قسم خوړلی، او بل سوره نور کې الله پاک وایي چې زیتون لا شرقیه ولا غربیه، دا انتهایی قیمتي بوټی دی. او په سپین چې دی په دنیا کې ټول نه زیات د خونه پیداوار چې دی د خونه تیلو هغه په سپین کې دی. آئل پروډیوسر دی، ایکسپورټ کوي. په هر ځای تاسو به ګورئ سپینش آئل، سپینش اونیف آئل، لب تاسو دا پاکټ یې ډبي ډبلې دي وي. داسې که پاکستان کې دومره زیات دا اسې ځمکه پرته ده، فري سپیر ځمکه پرته ده، په دې کې چې موږ دا خونه نار کړو شو. اصل پاکستان تحریک انصاف په دې پنجاب کې او په KPK کې په فاټا علاقو کې نار کړي هم دي. بل په کراچي یو تنظیم دی دعا فاونډیشن، هغوی په KPK کې په تالاش کې په دیر کې په دې علاقو کې بوټي نار کړي دي، په سوات کې نار کړي شي دي. ادا په دې سره کار کې خپل پیداوار چې هغه شروع کړي. ا دې لپاره یو ټوټه ماشيني لکه څنګه چې موږ د خون د شرشمو تیل د ماشين نو کاغذ د سی ماشيني هغه ملاويږي، پاکي دانه واچي او بیا د تیل لوزي او پیور تیل. نو د دې وجې کومه پاکستانیان په دې باندې توجه ورکو، د خونه د بوټي چې نال کو کم ځکه ځنګلي پاکستان تقریبا 8 کروڑ یا 18 کروڑ چې دي هغه ځنګلي خونان دي. کبه دې کې د قلمکاری وکړې شو یو انقلاب راشي، روزګار پیدا شي، کلین اینڈ گرین چې کوم موږ ته وایو کنه هغه جابونه پیدا شي. نو دا بوټي چې دی بل د دې یو فائدہ دار د دې کمپانی چې کوم د زیتون چې د دې نه چې پخېږي او هغه د بهترین چې دی شفا ده پکې مریضانو پر زبردست دی. دا تیل چې کوم څوک استعمالي هغه د بلډ پرشر مسله، هغه د شوګر مسله حل کېږي. نورم ډېر زیات فائدې د خمار سیل د 2 درو پاتره دا ډېر فائدمن بوټي دی. د دې علاقې معاش پوچت کړی شي. خو الله دې وکړي چې زمونږ سیاستدانان، زمونږ کوم امیدواران چې زمونږ پولیټیکل پارټي لیډران چې دي هغه دې طرف توجه ورکړي. او ان شاء الله دا کوشش موږ جاری ساتو. خپل امینه سره ملایوي، MP سره ملایوي، د خپل پولیټیکل خلکو سره ملایوي، سوشل کوم سماجی کارکونان چې هغه سره ملایوي، سوشل علاقې د بهتري لپاره منډي تړلې کوي. او ان شاء الله دا کوم خونه چې دی دا د دې ځنګلي خونه چې دا ان شاء الله کوشش کوي چې دا قلمي کړی شي. او کوم ځکه چې خونان نشته هغه به کوشش کوي چې هغه موږ سرکاري تور باندې یا د یو تنظیم په توګه باندې چې هغه موږ د بوټي را پیدا کړو د علاقې چې هغه معاش چې هغه اوچت کړی شي. په ضلع شانګله کې معدنیات شته، د ټوریزم ځای نشته. زموږ د مطلب کلیل کانډور روډ چې د ماچپورن کانډور چې بروسي دا بر دوسره لري ټول ته پته دوسره چې د ملنجوي نه خپل ځای دی دته چې سب روډ ورسید دا د کې د سکیټینګ لپاره میدانونو لپاره کرکټ میدان هر څه چې زبردست ځای نه دي. نو دا چې دا د روډ لاړ شي دا د کې با خلک پر راځي چکرو د برازي، دا د هوټل کولو شي، ریسټورانټ به کولو شي، دغه د کې دکانونو کولو شي، دغه د دې ځای د لوکل خلکو معاش په برابر شي. نو دا انتهایی ضروری ده. او چې تاسو به دا وایي چې د کوم قسم بحث شروع کړل سیاست د سیاست هغه شانتري او دا د چلو شو هغه چلو شو پلانې کرپټ نه دی. موږ دا کول پکار، دا کول نه پکار. دا زمونږه انتهایی بدقسمتي ده چې موږ په سیاست باندې نظر نه ساتو. دومره نظر موږ له صادر پکار دی. خیر اعظم رحمت الله علیه فرمایي چې تاسو په سیاست کې عملی سهاړو مالای،
خو کم سے کم په ملکی حالاتو باندې د علاقې په حالاتو باندې نظر ساتئ چې تاسو لیډران چې دي هغه څوک څه کوي، چې تاسو کله ووټ ورکوئ تاسو ته پته چې څوک د علاقې لپاره د ملک لپاره ټیک دی څوک نه ټیک، شخصیت پرستی. او بل خبره ته په د الیکشن په ټیم کې به خلک پر راځي څوک وایي چې ته زما تر زوی کاکا زوی ماما زوی ته زما خپل یو ته داسې یوه شانتي دا خبر ذهن کې دی چې څوک تاسو له د الیکشن په ټیم کې لالچ درکوي، پیسې درکوي، یا تاسو ته د پیپ ګونجې درکوي، یا تاسو ته د راشن اخلي. داسې هم کېږي په الیکشن کمپین کې چا د راشن ضرورت یې روي د طرف د راشن والا ماله به ووټ راکړي هغه د 15 روپۍ ووټونه دغه نه واخلي. دې به بدقسمتي ده ځکه ووټ ډېر غټ امانت دی. زما ستا ووټ چې په صحیح ځای کې ولګي نو یو صحیح راهنما مخې ته راشي، چې صحیح راهنما مخې ته راغی د هغه به علاقه ښایسته کړي، هغه به د ملک په تعمیر او ترقۍ کې به ښه کردار ادا کړي. نو دې وجه دا فیصله موږ له کول پکار دي چې موږ په ټینکۍ باندې، موږ په د پلاستیک په پایپ باندې، موږ په د راشن باندې یا د یو دړۍ چینی باندې په دې باندې موږ دوکه نه شو او موږ هر هغه څوک سپورټ کو، هر هغه چاله ووټ ورکو کم چې هغه په نظام خو دی او هغه د ملک د تعمیر د ترقۍ لپاره هغه چې دی هغه کوششونه کوي. نو ان شاء الله لري نه ده چې زموږ د ملک زموږ د علاقې چې دا به ښایسته شي، دلته به تعلیم مسله نه وي، دلته به د اوبو مسله نه وي، دلته به د روډ مسله نه وي، دلته چې دی نور کم بنیادي د هسپتال مسله به نه وي. لکه زمونږ لپاره د انتهایی د بدقسمتۍ او د شرم خبره چې موږ د دې ځای نه مریض راواخلو د مخوزو نه د پورن نه او هغه موږ په دې روان او جال روډ باندې هغه موږ منګول ته رسو، هغه حالت نور هم خراب شي. هلته چې رسو چونکې هغه خو زمونږ ملکت ډیویژن یو هیډ کوارټر دی، هلته الریډي رش وي او مستي مسایل وي. نو په کار نه چې په ضلع شانګله کې بیا په پورن کې زموږ زیاتر کم د شانګلې سیاست چې هغه د پورن یا چاپېره ګرځي، زموږ زیاتر انجینر مقام صاحب دی، مخکې پیروان خان صاحب الله په وبخښي هغه دا زیاتر چې کم لیډرشپ چې دی د قومي سطح باندې هغه دې نه دی. داسې انجینر صاحب چې الله پاک څومره پاور ورکړي د مشرف په وخت کې نو هغه غوښتې نه ضلع شانګله باندې د یو نایو په شانتي به ښایسته وه. نو خو موږ دا زموږ بدقسمتي وایي زموږ خپل غلطیانې کوتاهیان هم دي چې موږ په الیکشن په ټیم کې موږ د خپل حق تپوس نه کوو. که موږ وایو که زموږ سړی زموږ خفه شي نو د هغې زموږ د غفلت د وجې زموږ د مشران چې دي هغوی څه د هغوی غلطیان او بنیادي غلطي زموږ ده چې زه د خپل لیډر نه تپوس کوم چې ما ته ووټ درکوم یا مې درکړلی یا که درکړی مې هم درته زما د علاقې مشر یې دا کار چې د ستا په در اختیار کې دی، ستا په کوم چې دی په وس کې وو په اختیار کې وو، دا تا ولې نه دی کړی. داسې که موږ په پرومه طریقې سره په غیر د بد ورځو د ویل نه چې زه فرق زما د یو پارټۍ سره تعلق دی بل کس د بلې پارټۍ سره تعلق وي، خو په کار ده چې سیاسي اختلافات په خپل ځای هغه موږ په دښمنۍ کې بدل نه کړو او موږ د خپل د لیډرشپ نه په مهذبه طریقه باندې په درانه طریقه باندې هغه موږ تپوس وکړو او په کار ده چې هغه لیډر هم دا خبره بده ونه ګڼي او هغه چې هغه د مسلې د حل کولو کوشش وکړي. چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه دی یو صحابي چې هغه په جومات کې تپوس کولی شي چې ستا دا کم لباس چې دی کم په جهاد کې چې کم غنیمت میلو مالی غنیمت میلو شو دا نور ته یو میلو شوی دی اته دو میلو شوي دي. نو دې جواب راکړه نو هغه ګواهي د پر هغه غزوی را پاسې دا هغه ګواهي ورکړه هغه نه بعد هغه بیا خپل خطبه جاری کړه چې دومره جلیل القدر صحابي چې دی هغه نه یو صحابي تپوس کولی شي یو عام صحابي او هغه بد نه ګڼي. نو موږ څوک یو؟ نو موږ له پکار دي چې زموږ لیډرشپ هم په دې بد نه ګڼي او د دې مایند سیټ نه دي وځي د پیپ نه د ګونجای نه د ټینکۍ نه د الیکشن په وخت کې د حالو ځلو نه پکاره چې د کله چې د ایم این پی الیکشن وګړي د شروع نه منډه تل شروع کی د اخري ټیم کې چې هغه کم کارونه کړي نو په اخر کې دا هغه ته د کمپاین ضرورت دومره هیوم نه د شپې د ورځو نه د نواتو نه د قسم د ورکولو د دې ضرورتونه نه. نو دیو جن دا مایند سیټ چینج کول غواړي دا به ځوانان چې دا بدلی ان شاء الله. نو د دې وجه په دې شیزونه موږ ته چې د هغه بالکل دوکه کېده نه دی پکار د خپل د علاقې د تعمیر ترقی زموږ په لاس کې ده زموږ لاس کې څنګه را موږ چې کله ووټ ورکو نو چې هغه موږ په صحیح ځای کې استعمال کړو په قسمونو په قرآنونو باندې په ننواتو باندې او د الیکشن په شپه باندې د رشوت په ورکولو باندې موږ خپل رائے بدل نه کړو ځکه موږ وایو پلانې غلې ډینګرې غلې پلانې پارټۍ لیډر غلې زموږ مینې غلې ایم پی غلې او پلا ایکس واي زیډ خبرې کوو
خو اسلام چې خبره کوي هغه باندې غور پکار اسلام وي مالکم اعمالکم تاسو کوم مشران چې هغه تاسو د اعمال دي تاسو اعمال تاسو نه حکومت کوي اوس که زموږ په ملک وزیر اعظم هغه وزیر اعلی دی هغوی چې کوم حکومت کوي هغه که ټیک دي نو هغه هم زموږ اعمال دي که ناټیکه دي نو زموږ دا مشترکه اعمال لوځي شي دي هغه په موږ باندې حکومت کوي دې وجې نه چې موږ په خپل فیصله نه کړي خپل د تقدیر په خپل د چینج کولو د بدلولو کوشش نه کړي نه بدلیږي په دې باره کې د علامه اقبال یو شعر د پټینګ ورمانه هیر دی هغه هم دا وایي چې څو پورې د قرآن کې الله پاک وایي چې څو پورې یو قوم د خپل د تقدیر د چینج کولو د بدلولو کوشش نه کړي نو هغوی چې دی هغوی حالات چې هغه نه بدلیږي دې وجې نه چونکې دا خبرې ډېرې اوږدې شوې خو الیکشن روان دی تاسو ټول ته ریکویسټ چې هغه څوک سپورټ کوي چې هغه ستاسو د علاقې زموږ د علاقې د مخوزو د پورن د ضلع شانګلې حقیقي نمایندهی تاسو ته دا پته وي چې د مسایل چې په دې د چې حل کولو چې د پلانې لیډر چې هغه حل کولی شي هغه خلک چې هغه سپورټ کوو موږ دا نه چې موږ په پیسو باندې په لالچ کې راشو پوه شو یا شخصیت پرستی ونکو او په لالچ کې رانه شو څوک موږ د نوکرۍ لالچ راکوي څوک په چې هغه به د کاروبار لالچ راکوي څوک به د پیسې لالچ راکوي څوک بسې خو موږ چې په دې لالچ کې را نشو او سیاست چې دا اصل کې یو عبادت دی خو ته موږ بدقسمتۍ سره زموږ د لیډرانو موږ په خپله دا ګنده کړلې سیاست چې دی دا عبادت دی د دې تعریف داسې دی چې اصلاح الخلق الى الطريق المستقیم ان خلق اصلاح کول په سیده لار باندې دنیوي کارونه غوله کول روډ دی سړک دی بنیادي سره اوبه دي سکول دی کالج دی او د هغوی دویمه خبر چې کوم ده کوم دویم ایسه چې ده هغه سره هغه معاد کوم د موږ چې د هکې اخروي زندګي چې ده دنیوي زندګي هم د هغو ښایسته کول او د هغوی هغې لپاره کوششونه هلې ځلې کول او اخروي زندګي چې ده هغې لپاره چې د هغوی لپاره هلې ځلې کول دا هم نه چې د هغوی دنیایي زندګي برابر شي او آخرت خراب شي نو سیاستدان کار دا دی چې هغه به د خپل د عوام دغه په درختار کې څومره دي که مینه هغه دغه خپل حلقه ده که داسې که وزیراله هغه د ټول د صوبې دی او که وزیر اعظم چې ټول د ملک دی نو کوم چیف ایگزیکټیو چې دی نو هغه پکار دی چې هغو دغه خپل ماته چې څومره خلک دي د هغوی دنیوي زندګي د ښایسته کولو د بدلولو کوشش وکړي او دویم چې دی هغوی چې دی د هغوی د آخرت د ښایسته کولو کوشش وکړي داسې نه چې د هغوی د دنیوي زندګي جوړه کړي آخرت ورته تباه کړي دا دواړه چې دي دا دواړه پوینټونه چې سیاستدان کار چې هغه دا دی دا بالکل عبادت دی او دې نه شاید که بل د انبیا کرامو سیاست چې دغه چې د بني اسرائیلو سیاست چې هغه انبیا کرامو کو بله دا چې د پیغمبر علیه السلام نه بل غټ سیاستدان څوک کیدی شي نو مطلب د خبره راشو چې سیاست یو سپک کار نه دی سیاست موږ چې چاته خبره ته راشو یا د ویاپارین سره سیاست کوي موږ دومره د اصطلاح موږ د دومره د شوبه موږ چې دومره بدنامه کړله چې اوس هغې مطلب 1900 په سیاستدان باندې چې د هغه اعتماد کولو ته تیار نه دی دې وجې نه دا هر څه چې دي پوه شوې دا موږ ته پکار دي موږ خپل نوجوان ته دا پیغام ورسوو په دې موږ عمل وکړو نو بیا موږ ته بعد نه د احتجاج ضرورت دی او نه د نور منډو تړلو ضرورت چې کله موږ صحیح نماینده منتخب کړو خپل رایه ورکړه په صحیح ځای کې نو انشاءالله دا علاقې د مسایل به هم حلي د روډونو د سړکونو او د اوبو او د کالجونو د های سکولونو او ما تاسو ته پلانټیشن شجرکاري وي چې دا مسله چې دا ناممکنه نه دي تاسو به وایئ چې اوس په خونان چې دي یا بوټي نالول چې دا خو ډېر ګران کار دی ګران کار نه دی کله یو قوم فیصله وکړي زموږ دا بلدیاتي نمایندګان او دا تحصیل ناظم صاحب چې دی او زموږ د خانتي روان ټیم کې ایم پی هغوی دا کوشش وکړي نو انشاءالله دا چې موږ مشترکه طور باندې کوشش وکړو او کوم سیول سوسایټي کوم خلک چې دی دا ناممکن نه ده او دا علاقه چې دا ښایسته کېږي داسې په شانګله کې کوم د الپورې سایډ ته دلته معدنیات دي سوپ سټون دي کوم چې موږ د صابون ګټه وایو داسې ما خو داسې مه اورېدلي چې کرومایټ هم شته نو ډېر شیان پکې شته خو هغې او د چکر ځایونه دي زه به په یو خبره دا هم اډ کړم چې د ماشکنډۍ بره مټو سر چې دی کانډاو دغه ځای زه په خپله تللی یم هلته د چکر دپاره د ټوریزم ډېر ښکلي ځایونه دي خو چې دا روډ برابر شي او هغې ته د مطلب د احمدروف لار وي نو ډېر زبردست ځایونه دا کې هم شته بره د سفري کې هم شته خو هغې ته روډ پکار دی
چې حکومت غواړي د ملال جبې سایډ نه هم روډ راتلی شي او د کارین سایډ دغه طرف باندې هم چې لږ پیسې خرڅ کړي نو ډېر زبردست بهترین ښکلي ځایونه دي د چکر دپاره نه دي خلکو د تقدیر بدللی شي د معاشره بدللی شي څنګه چې ما د 200 روپۍ زبردست ځای دی بهترین ځای دی موږ ورته ووایو چې دا یو ملال جبه ده دویمه دغه چې دغه لپاره چې د کلل کڼو روډ انشاءالله کامیاب شي او دغه ماچپرونه 4 کیلومتر لار ده ورته انشاءالله دې سره به د خلکو معاش برابر شي دغه شانتي کم چې د کم د دې شکولۍ سره خوران سټا پورې کم ځای چې دی کوم نوم هم ټیمکیو شو هغې ته هم روډ چې دغه شروع دی هغه هم ډېر ښایسته ځای دی نو ښایسته ځایونه شته د دې چې کم پوټنشل چې د هغې نه فایده اوچتول غواړي کم د چکر ځایونه دي هغې ته روډ لاړ شي هلته به خلکو روزګار هوټلې او رسټورنټ دکانونه به کولی شي او دغه شانتي کم چې معدنیات دي دغه نه فایده اوس په بریم کې چې په بریم کې او د پاندوره ساټه ماربل شته دغه دونو فیسیلیټیټ کول غواړي دغه روډ مزید برابر کړی شي بل خبره به زه دا کوم دا خبره یو شو چې د چاوګانه او د کوز په پورې بلکې د بریم پورې روډ ډېر زیات خراب دی چې صاحب کوم ویل چې به جوړوم او د خبرې ده چې انجینر صاحب دې موږ هم جوړو داسې ماشکنۍ روډ هم ما خلابوي سروې کړل هغه دوی به دې کارونو کې یو بل سره سیالي وکړي په ځای د یو بل ته په جلسو کې په جلوسو کې په انټرویوز کې یو بل باندې الزامات ولګوي په دې ښو کارونو کې د یو بل سره دغه کې سیالي دي وکړي نو انشاءالله د علاقې تقدیر بدلول چې دی هغه دومره مشکل نه دي نو سیاسي اختلاف دی یو بل سره موږ د دشمني نه ګڼو زما به د یو پارټۍ سره تعلق وي زما ترقي انصاف سره تعلق دی منډې تړلو کوم خو د هغې مطلب دا نه چې ترقي انصاف سره یو غلط کار کوي زه به د هغې ملګرتیا کوم پکار دا چې ګوره لمبې ملک ته بعد کې پارټیانې دي داسې د مسلم لیگ کس دې دا نه ګڼي پوه شو چې په مطلب چې په خوله سره راځي هغه دې وایي یا په پي ټي آی کس چې په خوله سره راځي هغه بدره دي یا دومره دوریانې پیدا کړي سبا یو بل سره په غم خاندي کې اشر غوبر کې میلو شي او سړی چې هغه یو بل ته سترګې نه اوچتېږي نو دا ډېر زیات ضروري ده او سیاست دپاره د دې چې سیاست دې وکړی شي دپاره د عبادت دپاره د علاقې د خلکو د تقدیر د بدلولو تاسو مثال درکړم موږ تنظیم جوړ کړی دارالنصر فاونډیشن تاسو ټول ملګرو ته پته دارالنصر فاونډیشن چې دی اگر چې موږ دومره وسایل نشته خو خلک چې څومره اعتماد کوي او څومره چې خپل زکات صدقات او نظرانې فطرانې ورکوي په هغې چې موږ په هغه نظرانو د خلکو په 10 او په 20 او په 50 او په 1000 روپو باندې هغه چې ټول راځي شي په هغې چې کوم کارونه موږ کړلي الله پاک کړلي د خلکو د تعاون په ذریعه باندې تاسو یقین وکړئ که موږ سیاستداران وغواړي دوی سره خو ډېر زیات فنډونه وي دوی په هغې چې موږ څومره کارونه کړلي خلکو څومره ښېګړه رسېدله یو وړوکی تنظیم دی داسې که د سیاستداران وغواړي پیسه زموږ ټکس پیسه خو هسې د هر چا د جیبه روانه ده که زه غوړي اخلم که تیل اخلم که چای اخلم او که اوړه اخلم که چاول دي که چیني ده که زه یې جلوټ کوم دې ټولو کې هغه زموږ نه ټکس اخلي دا ټکس چې بیا راځي د افسرانو تنخوا پکې ورکړي د پولیسو د سرکاري خلکو اے سیز دی ډي سیز دي دغه شان دي آرمي ده دې ټولو تنخواګانې چې هغه هم دغه زموږ د ټکس د پیسو نه ځي نو پکار ده چې دا زموږ پیسې دي زموږ څوک روډ جوړوي سکول جوړوي کالج جوړوي یونیورسټي جوړوي یا د اوبو سکیم کوي نو هغه د خپل جیب نه ورکوي یو سیاستدان هم د خپل جیب پیسې نه لګوي تاسو دا خبر په ذهن کې دی چې دا پیسې چې دي موږ د سرکار شي دي سرکار شي چې زما ستا پیسه ده هلته راجمع کېږي خزانې ته ځي بیا واپس راځي کم ځای کې د کم کار ضرورت دی په هغې باندې لګي دا خبره په ذهن کې دی څوک د خپل جیب یو پیسه هم نه لګوي که څوک تاسو ته وایي زه د خپل جیب لګوم یا دله ما کړلی دا غلطه وایي موږ څه کوو موږ یو نماینده منتخب کړو ورشه دا پیسې چې دي زموږ پرې عوام موږ ته یو نماینده منتخب کړي ته یې مینه یا ایم پی یا ناظمې یا که وزیر اعلی دی یا وزیر اعظم دی دا پیسې چې د کوم ځای کې ضرورت دی سکول دی کالج دی یونیورسټي ده روډ دی یا نور د ټوریزم ځای دی د سیاحت د سیلګرو یا داسې نور مسایل دي دا حل کا او د علاقې تقدیر بدل کړه زما پیسه را نو دې وجې نه دا انتهایی ضروري ده چې موږ په خپل سکولونو سرکاري سکولونو موږ نظر نه ساتو چې موږ تللی د هغوی ته تپوس کړو چې پروګرس رپورټ څه دی فنډ چې راځي چې د هغه په کوم ځای کې ولګېده د کوم هغه پی ټي سي کوم چې پیرنټ ټیچر ایسوسیشن کوم کمیټي چې وي داسې موږ پکار چې هغو ته تپوس وکړو چې ولې زموږ د پرایویټ سکولونه چې دي هغه مخکې دي حالانکې د هغو دومره تنخوا هم نه او سرکاري سکولونه چې دي هغه وروستو دي زمونږ پرایمري سکولونه دي زمونږ های سکولونه دي ولې وروستو دي او پرایویټ سکولونه چې دي هغه ولې دي حالانکې د هغو دومره تنخواګانې هم نه دومره فیسیلیټي ورسره هم نه ولې چې هغه سکولونه هغه کالجونه
پرایویټ چې هغه مخکې دي زموږ سرکاري چې هغه وروسته دی زموږ خپل کردار دی نو چې موږ په کار کې نظر ساتو. بله خبره زموږ ملګری اوس هم آنلاین دی سلیمان، سلام ته وایم. نو سلیمان چې د نارنج روډ خبره هم په دې کې وکړه او ان شاء الله دې کوشش وکړو د ډوب نارنج په مابین کې چې کوم روډ دی نو هغه ان شاء الله کوشش به وکړو هم او आवाज بولو چې دغه روډ چې دغه پی سی سی وکړي شي د ډمبر روډ چې اس پی سی سی خواجی سي دکړه نور چې دی هغه وکړي شي ځکه چې دی هغه عام ته ډیر زیات آبادی ده او ډیر زیات ضرورت دی ورته په ډوب کې او په مېری په دې مابین کې یو سکول ضرورت دی او اجي صاحب ته موږ ویلو هم چې دا د کې یو سکول پکار دی. نو ان شاء الله امید ساتو چې ان شاء الله د موږ عوام چې خو فیصله وکړي هر هغه چلا بوډ ورکی بلکې زبداوي ما کنور من کې بدلون راغله کنه راغله خدای بدلون راغله چې هر شړې وي چې زما علاقې کار دی شي زما سکول کالج یونیورسيټي دی شي زما هر هغه چلا بوډ ورکوم چې هغه زما د علاقې د خلکو پکار راشي. نو دی وجنه د ټوټ درخواست چې د چا په خبر کې ناراضي تاسو څخه مقلان وړم نه پوښوي و چې ورکه هغه 18 سال نه په بورد دغه ایجی نو پکار دا چې هغه ان سبا سوشل میډیا زمانہ د پته لګي چې څوک د ملک پر ټیک ته څوک نه ټیک څوک د علاقې پر ټیک ته څوک نه ټیک. نو دی وجه تاسو درخواست چې خپل رائے به ځای ورنه کوي او تاسو چې کم ایم پی ای امیدوار راشي چې نو ووټ واړي دا غوونه نړمبه کمزور چې سکړي هغه تاسو کوته کوي په محاسبه طریقه او نوې کار چې کم دی چې د هغه ډیماند وکړي چې موږ زموږ د علاقې دا مسایل د مسایل څوک حل کوي ان موږ هغه څنګه ووټ ورکو. نو نن پردا کافي او بخنه غواړم که په خبرو کې څه کمې زیاتې راغلي وي نور هم تاسو د خپل په دې خبرو متعلق تاسو په کمنټس کې د خپل رائے اظهار کولی شئ او که دې خبرو کې د یو اهم مسله چې په مخوزي لیول باندې زمانه پاتې شوي ما کوشش کړی چې میجر غټې مسلې دي هغه باندې ما خبرو کړې خو که بیا هم کومې مسلې پاتې دي ان شاء الله تاسو په کمنټ کې وایي هغه به ان شاء الله زه بل سپیشل پروګرام وکړم داسې به د خپل د ایم پی ایز چې دي امیدواران چې کوم دي دا غوړم ان شاء الله تاسو کو انټرویوز به اخلو او دا غوي منشور تاسو وکړو هغه د پی ټی آی اجي صاحب نوم کو هغه چې هغه سم منشور لري دغه شانتي د مسلم لیگ کوم امیدواران چې دي هغه نوم تاسو کو داسې د ان پی داسې د جمعیت علماء اسلام داسې د جمعیت اسلامي چاغو د ضلع شانګلې د مخوزي د پورن د مارتون د چکیسر د دې لپاره هغه څه پروګرام لري. نو ان شاء الله د ټول سره نو ان شاء الله انټرویوز کو او چې ګوزخ په خپل لري مانو ان شاء الله کوشش وکړو چې په سکایپ باندې آنلاین دا انټرویو واخلو دا غوي نظر چې دی هغه تاسو ته ضروري. نو نن لپاره دا کافي ترجمه نه یاد تا کوي د الله په امان.